دلم دا موقع ورکول پکار دي چې خلک چې چا وی چې یاره عمران خان به راشي او هر څه به بدل کړي نو نن موږ ګورو چې د ملک صورتحال چې کوم طریقې سره روان دی او خاص کر د غریبانانو باندې چې کوم بوج دی یو طرف ته خو دوی وایي چې مونږ به غریبانانو له 50 لکه کورونه جوړو بل طرف ته زما په خیال اړومبنی کور چې دی هغه دوی خپل کورنۍ کې تقسیم کو د چیف منسټر ځان له په لاهور کې کور هغه که په قانون جوړ کړي چې ما ته به ټوله کې مخکې کور ملاویږي نو دې خبره یو کې یو کېږي بل څه نن زمونږ معیشت چې دی هغه داسې هغې کې دی چې یو څه پورې مونږ پې نه شو چې دې څه کول غواړي دا شپږ اووه میاشتو شوې او اوسه پورې کو د روپۍ قیمت کم شو کو ګراني راغله او اضافه په دې کې نور مزید هم کېږي اسد عمر د دوی فاینانس منسټر دی هغه وایي چې خلک به نور هم برداشت کوي او داسې به برداشت کوي چې د خلکو نه به چغې د خلکو چغې بوځي نو یو وزیر چې په خپله وایي چې داسې صورتحال به راځي وي چې دا چې ملک ترقي کوي نو په هغې کې داسې حالات جوړېږي زه خو ما خو دا په لومړني ځل واورېده چې ملک ترقي کوي او خلک به چغې وایي نو دا صورتحال زما په خیال اوسه پورې دوی روزانه وایي کله وایي چې IMF ته ځو کله وایي IMF ته نه ځو خو یو فیصله وکړي او په دې قوم باندې لږ رحم وکړي په دغه لحاظ سره چې دا قوم چې کوم هغې کې مبتلا دی نو هغه کم از کم د دې هغې نه وباسئ چې دا څه کېږي په دې ملک کې اوس هم وایي چې IMF به نور هم را باندې مزید ګراني راولي او د روپۍ قیمت په نور هم کمیږي نو په هغې کې دې کمیدو سره زمونږ قرضې دومره زیاتې شوې دوی خو وایي چې تېر حکومتونو قرضې دومره زیاتې کړې خو دوی په دې شپږ اووه میاشتو کې 3000 اربه روپۍ قرضه دوی اخیستې ده شرم او مزید رسته روزه په دې کې اضافه کېږي نو آیا مونږ په دې باندې څه د دې نه هغه واخلو چې یاره عمران خان به دې ملک لپاره څه وکړي دا ده چې یو بعض قوتونه ډېر سپورټ کوي زه نه پوهېږم چې په کوم لحاظ سره د ده بس هم یوه ناره ده چې کرپشن او کرپشن ټیک ده د کرپشن موږ بالکل خلاف یو چې څوک هغه دي کرپټ دي چا خلاف داسې هغه دی د هغه خلاف کیسونه دي هغه شي او هغه کیس کې هغه ملوثونه بالکل هغه ته سزا میلاوېدل پکار خو دا د دې دا مطلب نه دی چې تاسو خلک او خاص کر سیاستدانان ذلیل کړئ دې ته نه ګوري چې څوک جوړ دی څوک ناجوړه دی خو بنیادي مقصد دا دی چې دا سیاستدانان چې دي دا مونږ ذلیل کړو نو دغه په دې ملک کې کو نورو طبقو قرباني ورکړې ده سیاستدانانو مو خپل یو قرباني ده بالکل جی او خاص کر په دې صوبه کې بالکل په دې صوبه کې چې کوم صورتحال تېر شوی دی عمران خان ته خو پته نه شي څه تېر شوي خو دا کله نه چې دا دلته دا دهشتګردۍ دا زور هغه شوی و هغې کې کو خلکو قربانۍ ورکړي دي ورسره سیاستدانانو خپل یو کردار ادا کړی دی قرباني یې ورکړې ده او کردار یې ادا کړی او د عوامو سره او هماغه شانتې شانه بشانه ولاړ او دوی له حوصله ورکړې ده قومی وطن پارٹی زندہ باد شہید وطن آیات محمد خان شیرپا زندہ باد شیر پاکستان جناب آفتاب خان شیرپا زندہ باد شیر سرخط جناب سکندر خان شیرپا زندہ باد نو دې لحاظ سره دا مونږ نه ګورو چې په دې کې څه د دوی څه خدمت شته دغسې دا کوم حالات چې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې کوم حالات جوړ دي نو په دې کې موږ تاسو وګورئ نو دا قوم کو یو شو
په دې کې د حزب اختلاف د اپوزیشن یو کردار و یعنی دغه په اسمبلی کې سوای د کنزلو نه او د بدرت نه د اپوزیشن ته بل څه خبره نه ده کړې دې هدف پورې چې د اپوزیشن لیډر سره لاس ملاوت و تم دې تیار نه دی خو که هغوی یو ځای شوي او قوم سره یکجهتي کړې ده د دې لپاره چې دغه وخت کې دا د وخت ضرورت و چې مونږه هندوستان ته وښیو چې یاره دا قوم کومې پورې چې د ملک د سالمیت خبره ده د ملک د دفاع خبره ده ټول قوم په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دې کې د اپوزیشن کردار زه هغې ته کردار وایم چې هغوی یو صحیح کردار ادا کړ په دې نسبت سره که وګورئ نو هندوستان کې د مودي خلاف چې کوم سیاسي پارټۍ دي هغوی مخالفت کوي اوس هم مخالفت کوي او دلته ټول یو ځای شوي نه دی کې کردار د اپوزیشن چې دی هغه یو اهم کردار ادا کړی دی او د دې لپاره چې دا د قوم وخت تقاضا وه د قوم تقاضا وه د ملک د سالمیت تقاضا وه یعنی کو د ده باندې شوه نو د هېڅ په لادګوره د تېره شوی نه وی چې بیا هماغه سلسله د بیا شروع کړه نو دې سره قومونه نه جوړېږي زه اوس هم دا وایم خو دا پارلیمنټ چلوی او د پارلیمنټ چونکې هغه قانون سازي کوي پارلیمنټ کو جو چلوی نو اپوزیشن سره به یو داسې هغه رویه اختیاروي چې هغوی د سره په کم د قومي هغې کې داسې قوانین چې هغې کې تاسو سره تعاون کوي خو چې کو کنځلي او دا کم بدره دي نو بیا دا پارلیمنټ نشي چلېدی او ما په د خپل عمر کې داسې هغه نه دی کتلی پارلیمنټ نه دی کتلی چې په هغې کې داسې بد راز د کنځلې او دا کم سپکې خبرې چې دا ما اوس ولیدلې دا په ټول عمر کې ما چېرته نه لیدلې چې داسې هغې کې ډېر وختونه م وکتل خو داسې حالات موږ چېرته نه لیدلي چې کم د په دې ملک کې جوړ کړی او نفرت یې پیدا کړی دی اوس هم د هغه کنټینر والا هغه چې دی د کوم بیانیه چې وه هماغه بیانیه اوس هم لګیا ده اوس د ملک وزیر اعظم ته د هر څوک ځان سره به بوځي دا نه ده چې ته به بس څونه مې دی خپل هغه بله بیاني به هغه کوې او حل د سره نشته ده ووایي چې ما سره د هر یو شي حل دی چې د حکومت کې راغلم اوس پته لګي چې هېڅ حل نشته دوی سره په معیشت دی په د نور هغه دی هر یو شي کې د فعل دی په هغې کې څه هغه مخ پر وړاندې ملک نه دی روان په دغه لحاظ سره نو په دې لحاظ سره مونږ وایو چې دا ډېر د افسوس خبره ده او زه په دې حیران یم چې دې صوبه کې د دوی خو 15 کاله حکومت او تیر حکومت په هغې کې کارکردګي خو نیل وه بالکل د پیسې کارکردګي نه وه دا مخکې نه زیات ووټ دته میلاو شو نو دا په دې دا خو د حیرانګۍ خبره ده او هغه یوه منصوبه چې اوسه پورې د بي آر ټي والا پېښور والا چې ده د هغې نه خلک هغه متنفر دي ختمېږي نه څو ځله پکې افتتاحګانې وشوې او تاریخونه ورکړی چې اوس وایي چې په 23 تاریخ باندې به بیا د دې افتتاح کوو او بس دا منصوبه پوره شو اوسه پورې کوم ځای کې پوره ده هغه د تاجران د هغه د دوکانداران د هغه د خلک چې کوم اذیت نه تېرېږي روزانه پېښور ته تلل څه اسان کار نه دی او دوی وایي چې دا زموږ ډېره ښه منصوبه ده هغې کې هم چې کومه سټیشن یې جوړ کړی نو په هغې کې هغه بس نه راځي دا عجیبه خبره ده داسې هغه منصوبه یې جوړه کړې چې په هغې کې بس نه راځي اوس بیا توړ پوړ شروع کړی مونږ دا مطالبه کوو چې یاره تاسو خو وایه چې هر څه دی خو لګیا دی وایي چې څه خبرې نه چې دا د تېر حکومت هغه ده نه آیا دا منصوبه د تېر حکومت هغه د تېر حکومت دا خو ستاسو حکومت اوس بس دی وخت ختم شو اوس څوک چا
دا دومره ټایم درکو اوس دا الفاظ مې استعمالوه چې سابقه حکومتونو دا کړي دي او بس مونږ ته خو دا په ورسې کې شو اوس شپږ ته میاشتې دا وشوې اوس په خپلو خپلو باندې ته خپل هغه خبره کوه خپل چې تاسو کړي دي هغې باندې خبرې کوه په دې نه چې بس تېر حکومت دا کړي او تېر حکومت دا کړي نو مونږ غواړو چې د دې BRT د مکمل تحقیقات وشي ځکه چې په دې کې دا 40 اربو نه تلا دوی خو سوی چې یو کم 80 ارب روپۍ دي خو دا د 100 اربو روپۍ نه به دا اوړي ځکه چې روپۍ قیمت هم کم شو دوی د ADB نه د ایشین ډیولپمنټ بانک نه لون هم اخیستی دا به 100 اربو نه زیات هغه کېږي او فایده څه شو دغسې دا هغه بلین ټري والا هغه هم چا شمار خو نه دی کړی خو دوی خو بس په اخبار کې ورکوي چې مونږ دومره یو ارب ونې وکرلې اوس وایي په ټول پاکستان کې مونږ هغه کوو دا څوک دوکه کوي دا ټیک ده یو طبقه داسې ده چې هغه کو د هر څه کوي نه د هغوی ذهن هم دغه دی چې بس نه عمران خان صحیح وایي خو زما په خیال رو هغه طبقه به هم د دوی د دې هغې نه د ده چې کوم حرکتونه دي او د ده د وزیرانو کوم حرکتونه دي نو دا هغه به هم د ده نه متنفر کېږي خو د ده دا خیال دی چې بس همدا سلسله به مونږ مخکې بوځو او د چا په هغې باندې په شا باندې چې چا والا لاس ورکړی چې د هغوی په هغې باندې به ځو او بل حکومت به هم د دې هغه کوو دا د غلط فهمي ده دا عوام چې دي اوس پوره باخبره دي او انشاءالله تعالی آینده به دوی ته داسې شکست ملاویږي کو دا 15 کاله اول خو زما ښکاري نه ماته چې دا 15 کاله به پوره کوو هر چې کله چې الیکشن کېږي نو دته به پته ولګي چې څه صورتحال انشاءالله بهرحال مونږه زمونږه خپل یو کردار دی او د وخت تقاضا دا ده چې دا ټول پښتون قوم یو شي ځکه چې زمونږه مسلې داسې دي چې هغه نظرانداز شوي دي زمونږه مسلې داسې شوي دي چې هغه د هغې باندې څوک توجه نه ورکوي زمونږ د پښتنو د خوره باندې چې څه کېږي او څه مونږ باندې وشو یا دومره تکلیفات مونږ تېر کړ د هغه مونږ ته هېڅ عدالت نه ملو ورسره د فاټا انضمام هم وشو د هغې لپاره وسایل نشته زباني خو دې وایي چې زه به دا کوم هغه کوم اوسه پورې هېڅ زباني هغه نشته جلسه کوي او وایي چې اعلانات کوم اعلانات باندې څه عمل نشته نو بهرحال دې کې او خاص کر چې پښتنو سره دا کم په مختلف ځایونو کې زیاتې کېږي کو هغه ټارګټ کلینګ دی او کو هغه په کراچۍ کې پښتون ووژلی شي د هغې نتیجه څه نه روځي کو نور ځایونو کې ووژلی شي د هغه نتیجه څه نه روځي هغه قاتلان بلکې هغوی ته ضمانت ملاویږي او هغوی په کورونو کې خپل عیش معاش کوي نو دې لحاظ سره دا د وخت تقاضا ده چې مونږ ټول یو شو او د هغې لپاره مونږ لګیو جدوجهد کوو چې د پښتنو یو اواز شي او چې یو اواز شي نه به یو مؤثر اواز شي یو داسې اواز به چې هغه به څوک نظرانداز کولی نه شي او هغه اواز به انشاءالله تعالی پښتانه په دې ملک کې په تعداد کې او هغې کې اکثریت کې چې ګورئ نو دویم نمبر باندې د پښتون چې د تعداد دی په دې ملک کې او مونږ سره هغه سلوک نه کېږي چې کم پکار دی دا مونږ دوی ته خول غواړو او ټول قوتونو ته خول غواړو چې بس دی چې اوسه پورې څه وشو خو اوس به پښتون قوم د خپل حق دپاره د خپل هغه د اختیاراتو دپاره او دا موږ سره چې کوم ظلم کېږي هغه مونږ په هېڅ صورت کې نور نشو برداشت کولی او مونږ به د هغې مقابله کوو په یو اواز سره به مقابله کوو نو د هغې سره زه ستاسو بیا بېحد مشکور یم تاسو ډېر ګڼ تعداد کې او د معززین دلته راغلی نن زمونږ د حاجي صاحب د کورنۍ په دعوت باندې زه ستاسو ټولو بېحد مشکور یم چې تاسو راغلی او د حاجي صاحب د کورنۍ زه مشکور یم زموږ ټول ملګري مشکور دي او انشاءالله تعالی د هغوی
سره به مونږ شانه بشانه ماغه شانته اتحاد او اتفاق او دا زمونږ خپل دغه بچي زمونږ خپل بچي دی او ان شاء الله تعالی د هغوی خاندان سره به ماغه طریقې سره چې څنګه مخکې وو او هغه مینه او هغه یو بل سره تعلق به هماغه شانتې ساتو. ډېره مهرباني.